صدی او د ګواټ او د مردان خلک به او آبادۍ به وي او موږ او تاسو به نه یو. نو سل کاله مخکې موږ او تاسو نو سل کاله بعد به بیا موږ او تاسو نه یو. نو داسې شول لکه چې اوس هم موږ او تاسو نه یو. خو چې دا یو نو د هغې دپاره یو مقصد دی او هغه دا دی چې دا دنیا دارالامتحان دی. زموږ کوشش دا وي چې ډېرې مختصر خبرې وکړو، خو چې د یو سړي توجه هغه موضوع خاص ته ته راړې د هغه تصور، د هغه سوچ، د هغه علم، د هغه ادراک، د هغه تاټ او د دغه انسان هغه دماغ، د هغه قلب او روح، د هغه وجود او روح دغه خبرې ته راړې نو په هغې کې بیا څه ناڅه ټیم لګي. ځکه چې دور د پریشانو دی. یو سړی که محق هو د یو عالم بیان ته داسې کاملا تامن هغه غوږو ته نشي نیوی او که ونیسي ورته نو د هغه روح بېچینه وي، د هغه خیال بېچینه وي، یا په بیمارۍ وي، یا په غریبۍ وي، او یا په مقدمو یو د کور نور پریشانۍ وي، او بیا د دې موبایل څه پریشانۍ دي. نو د هغه مکمل توجه چې راوړي نو په هغې کې کم از کم لس پنځلس منټه ټایم، شل منټه ټایم هغه پکې تېر وي. نو مشکل په دغه ځای باندې دی. وروڼو ما دا ویلي چې دا دنیا دارالامتحان دی او دا دنیا دارالعمل دی او آخرت دارالجزا ده او دنیا دارالفنا ده او آخرت دارالبقا ده او دنیا دا کور د غمونو د پریشانو دی.